چې یو سړی و خر یې ساتلی نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله چېرته سره چلوله پټو ته نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو خیال یې وکړه چې هلکه ستا نور څوک دي خو یو ته یو دی دا خر دی او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي نو دا داسې ښه مری ده راشه دی خر ته یې په غاړه کې واچو نو ملغلره خر ته په غاړه کې واچو چېرته یو جوهري پې راپېښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفو دا خو ملغلره ده او دا خر والا د دې خر په غاړه کې اچولې ده دا خر والا ته پته نشته چې دا د 1000 روپو ملغلره ورته ویل کاکا دا مری خرڅی نه نو خر والا ورته وی چې ولې نه خرڅو وی په سوی ورکوي وی خو چې څه دې راکړه هغه ورته یو 10 روپۍ رئیس دي نو هغه وخت په 10 روپۍ لاس خر کېده 10 روپۍ چې خر والا کتلی دي لیونی شوی دی او زرې مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه هغه سړي له یې ورکړه اوس په یو منډه روان دی چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نه شي چې نه علمه جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 1000 روپو ملغلره ده او خر والا ځان له په منډه روان جوهري هغه مری یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښوه ډېر په قدر او په عزت لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو دپاره یې ښه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ څه زمانه پس بادشاه ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یوه خېږي اوس کال پس سپای کې یوه د دې څه مطلب دی دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی دی داسې بند چې اسمان کې ګړګړ وشي نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او د خپله یې پرانیستی شي او داسې واز خپله ونیسي نو چې ساس کې پکې راوغورځېږي که یو ساس کې باندې دا سپای بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه نو هغې کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي د هغې یو قیمت بیا لکونه روپۍ او که دې سپای هرس وکړو او خوله یې وازه نیولې وه دویم ساس کې تم نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي خو د دواړو قیمت دغه یو عمره نه بیا نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصاں پر نشد کاسه چشم حریصاں پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد وایي د انسان دا سترګې دي دام د هرس نه ډکي خو چې لږ شی راشي ورپسې نور وی چې نور راشي ورپسې نور وی تا صدف قانع نشد پر در نشد لکه هغه سپای چې دویم ساس کې تخله وازه نیولې ولري نو قیمت یې کم شي زما عزیزانو بادشاه وی چې ما ته ملغلره پکار ده خو هغه ملغلره پکار ده چې کومه کال پس په سپای کې یوه وځي دې جوهري ووایي چې ما سره شته منډه کړې ده او بکس یې راغستی دی چې پرانیستی ده چې ګورې ملغلره 2 ټوکړې پرته وه دې جوهري ورته وایي چې بیړه دې تباه شه د خره په غاړه کې خروالا اچولې وي نو نه ماتېدې او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته شوه ملغلره ورته وایي چې زما بیړه مه تباه کوه جوهري بیړه ستا تباه شه خره والا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خره والا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره ده یعنې زه به یې خره ته غاړه کې نه اچولم نو اوس ما ته ولې شوې ما ته ځکه شوم چړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلوم او په دومره سپک قیمت ته واغستم په 10 روپۍ خروالا زه د خره غاړه کې وم خو هغه ته زما قیمت نه و معلوم تا ته پته وه چې دا دومره اعلی اوچت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغستم د پاکستان مسلمانان کافر که په قیامت کې دوزخونو ته ځي او په عذابونو کې مبتلا وي خو هغې ته قیمت نه دی معلوم د سردار کونین صلی الله علیه وسلم نه ورته قیمت معلوم دی د قرآن نه ورته قیمت معلوم دی د حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو بدبخت قومه څه به کوئ چې د قرآن غوندې عظیم کتاب موجود دی د حدیث غوندې عظیم کلام موجود دی او ستا د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کیږي ملک د ملک به ښه ورځ نه ګورئ ملک د ملک دا د زید عمر بکر خبره نه ده ملک د ملک به ښه ورځ نه ګورئ دا په کچرو کې چې په لکونو خلق ولاړي او د زندګۍ فیصلې د پیرنګي تعزیرات ته وړي وي دا خلق به څنګه خف قرآن غوندې عظیم کلام په دې الماری کې پروت دی دوړې پې پرتې وي ماشومان وله راولېږئ چې ورشه که سبق وایه که نه وایه قرآن خو به وشلی لږ که نه دا غوندې عظیم کلام موجود دی او ته د زندګۍ فیصلې د پیرنګي قانون ته وړې کېږي به څه اوس نظام اسلام او نظام اسلام چغې وایې نظام اسلام چلول زده که نو بیا د نظام اسلام چغې وهه په نظام اسلام اول ځان پوه کا بیا خبره ده چې روټي خلاص ډیر دي ها کو کولو والا ډیر دي
لیکن نظام اسلام اوخو پیژنه چې نظام اسلام څه ته وایي. نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرې خو صحابه وتا چې زه درنه لاړم او دا امانت ته کدا امانت هم خیانت کو خو غر کیي او که امانت هم محفوظ ساتلو نو بول بم بالای. سردار کونین وفات شو، اختلاف شو اهل مکه او اهل مدینه کې، اهل مکه او اهل مدینه کې. زه افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پر وټای درنه قران هیر شو، په چای درنه قران هیر شو، د یو چرک پاډو کې درنه قران هیر شو. قران خو اصل قانون دی، اصل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ادخلوا فی السلم کافه. الله وی داخل شي په ټول اسلام کې، داخل شي په ټول اسلام کې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداري د شیطان د لارو مکوئ. نن دا خبره څنګه کې چې سخوشو کنه سخوشو کنه سخوشو سوشو راشي چې څه شي دي چې نن د لاهور جنگ اخبار کې درته وخم چې څه شي کوم ملک چې تر اوسه پورې ډلې سمې نشوي نو دا نور خلک به څنګه شي؟ ډلې سمې نشوي. یو ډمه هغه ته ملک ترنم وایي. څه شي ورته وایي؟ ملک. نو ملک ترنم زب بل څوک سګرمو بل څوک سګرمو دا ورسک بند کې وایي سوریا شوی دی که چل شوی دی نو کله به یو شراب شي. ملک ترنم بل به څوک سګرمه. تاسو سال جوړ کړی دی په کورونو کې. تاسو کورونه څه شی دی؟ هغه کورونه چې د مارغانو نر چرګ به په کور کې نه ساتلو، نر چرګ. هغه کورونه نن د ډنتو باډې دي، هغه کورونه نن په شرمونه شرمېدلي دي. چا نه بګي وای من از بیگانگاه هرگز ننالم، من از بیگانگاه هرگز ننالم کہ با من ہر چی کرداش نہ کر. د قوم سال دے، د حکمران طبقے سال دے کیږي. بس پاکستان یو مسئلے تپاتے دے چې مولانا تپوس کوي چې جی کا ووټ ورکو کا ورنکو. زه څه خبره ووټ ورکو کا ورنکو، ووټ ورکو کا ورنکو. ته تر اوسه نه پوهې سر دې د چرګانو چټوشه ته تر اوسه پورې پته نه لګېدلې چې رسته د میلادي پیازه ځان نه جوړ ووټ ورکو کا ورنکو، ووټ ورکو کا ورنکو. وای تپوس رانه چاو کو دا ډېر فړاغه کو نه پدې سوق په ماتو. زه د داسې بې ضمیره قوم مولا نه یم، زه د داسې بې سړیتوبه قوم مولا نه یم. د دې د اسلام سره څه کار دی؟ دې خبرو اسلام سره څه کار دی؟ تاسو د کومه داسې په اسلام مړه یې چې هله په دا یو ټکي کې چېرته ګناهګار نشي. خپل کار کوئ، کار سهار راسې ما نه څوک خپل کار کوئ. درته کوم قوم چې تر اوسه نه وي پوهېد دې نه پس به ته څه پوهېږي. وایي مار چې سولې لره ورشي هغه هم سم شي، ته د ګور غاړې له راغلی سم نه شي. سم نه. نظام اسلام وایي څه ته؟ نظام اسلام معنا څه ده؟ نظام اسلام دې ته وایي اهل مکه اهل مدینه کې اختلاف پرېوت. امیر بچو کی د رسول الله نه رستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی، زمون وطن دی. تاسو د مکې نه مهاجر راغلی یې، تاسو څه کار دی؟ امیر به زمونږ د مدینه د خلق. بیا ویل منا امیر ومنکم امیر. یو امیر به د مکې وي او د خلق وي او یو به د مدینه د خلق وي. ابو بکر صدیق پاسې دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریش نه. نو اے اهل مدینه تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث. اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلي. هغه والله قال رسول الله هكذا، دا د پیغمبر حدیث. اهل مدینه را پاسې ده او وی چې پیغمبر ویلي دي چې امام به د قریش نه. نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت او د بیرو د بوټي لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت ورته. امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټۍ پیدا کول په خپل ځای. روټۍ به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم. نو خزانه ته بوته، بیت المال ته بوتلو، پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر. بیا ورته خزه وای چې انار ته مې رکی وی پیسې نشته، دا ستا په نامه چې کوم وړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو، دا وړه بچ که دا به خرڅ کم تاله به پې انار رو. اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه، یو سیر وړی ابوبکر له ورکړه، هغه یې وړه واپس بیت المال کې داخل کړه. ماښام کور ته راغی، وی انار، وی بیبي انار خو لا څه کوې؟ استا وړه مې بیت المال کې داخل کړه او آډر مې وکړو چې دې نه بعد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوډر رالېږئ. معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټه هم ګزاره کولی شي.
نظام اسلام دیته وایي. قرآن کریم نسخه وه د کجورو په پاڼو لیکلی شوې وه، د اوسای په سرمن لیکلی شوې وه، د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی د پاغې لیکلی شوې وه. دا نسخه د سردار کونین نه وروستو د قرآن پرته وه. یو غزا وشوه، پکې ډېر قاریان شهیدان شول. حضرت عمر راغی او ابوبکر صدیق ته وویل چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې راجمع کړو او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کېږي، هسې نه چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابوبکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله، په خدای مې دې قسمي که زه هغه کار وکړم چې کوم کار پیغمبر نه پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړې نه وه، نو زه هغه کار څنګه وکړم چې کوم پیغمبر نه کړی. دې ته وایي نظام اسلام، چې د قرآن نسخه یو ځای کې راجمع کولم چونکې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړي، نو زه ورته نه لاس کوم. نن تاسو وګورئ سهار ریډیو لګېدلي، جائیں جھوم جھوم کر ریفرینڈم کے لیے واہ واہ نظام مصطفیٰ، واہ واہ نظام، اور سره دبلې لګي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم د هغه دبلو سره اغستی کېږي چې هغه به وي چې کوم ځای دا اواز هم رسي هلته د خدای لعنت وري. نن په ملک کې وګوره یو غزل یو چاربیته بې د خدای او د رسول د نوم نه نه دي ورسره دبلې غږي. څه انجام به د دې قوم وګوره. که تاسو یې پلان عربو کې کېږي او پلاني کې کېږي، عربو کې کېږي، عرب د ځان له غرق دي ټول. 10 لکه یهود دي او ټول عرب یې په مخ کړي دي، بیړه یې ولا تباه. په دنیا کې مالدار قوم کدی مسلمان دی او په دنیا کې د یو قوم غیرت دا وښایه چې 20 کاله وشو قبله اول بیت المقدس د یهودو په قبضه کې ده، تر اوسه یې نه ده خلاصه کړه. د هغې پیسې خو ټولې تاو ما وخوړې. دلته راشي دا ټپوسان او مارغان راټولوي په 3 او 4 لکه روپۍ یو مارغان. دلته تفریحګاهونه جوړ کړي، موږ ورته تالاونه جوړ کړي چې راځه هلته به بربنډ لامبئ، هر شی پکې میلاږي. عربو خبرې مه کوه، مسلمان خبره کوه چې نن د مطلق مسلمان څه پوزیشن د هغه وصیت متعلق چې کوم وصیت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی چې ترکت فیکم امرین کتاب الله ورسول. عزیزان، څه کسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو اوس زکات نه ورکوو مونږ. ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ورسره وکړي، جهاد وکړي، ویو سرونه قلم کړي. حضرت عمر ورته راغی لږ نرمي کوه، پیغمبر خو به نرمي کوله. ابو بکر صدیق ورته وایي چې پیغمبر که نرمي کوله نو هلته قرآن نازلېدم شروع، جبرائیل راتلم شروع، اوس دین مکمل شو، یا به کفر یا به اسلام. دې ته وایي نظام مصطفی، دې ته وایي نظام اسلام. 102 سال د ابو بکر حکومت و، 102 سال. عزیزانو چې څه وخت کې مړ کېده 15 سیزونه و د بیت المال ورسره، بس نور د ابو بکر په کور کې هېڅ نه و جارو وهلی شوی. یو اوښه وه چې مېلمله به د دې پی راوباسي، یو د لرګي کاسه وه چې دې کې به روټۍ خوري، 2 جوړې جامې وې، یو د اوړي او یو د ژمي، یو لوی څادر و د خامتا چې دا به اغوندیم که مړ شي دا به دې کفن وي. زما عزیزانو چې مړ کېده لوڼې ورته ناسته وه، بیبي عایشه، او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا، من لا یزال دمعه مقنعا فإنه فی مرة مدفوق. بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیه زه چې مړ شم نو دا د بیت المال 15 سیزونه دي زما په کور کې، دا 15 واړه په منډه 100 عمر فاروق ته داخل کا، سٹور کې جمع کا. زه چې مړ شم د بیت المال شی زما په کور کې حرام دی، ځکه چې خدمت به منقطع شي. چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي. څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه دپاره حرام. دا دې ته وایي نظام اسلام. د نه وروستو د یو څو کسو په انتخاب عمر فاروق امیر شو چې دی ورغی. عمر فاروق ورته داسې وکتل، خو چې ویې کتل نو هغه باندې لړزه ولګېده، په سفیر لړزه ولګېده. عمر فاروق ورته ویل تعال لا تخف، راشه یریږه ما. ولې؟ ورته زه سفیر یم صاحب، دا کاغذات مې راوړي دي خو یو عرض کوم چې د مسلمان قوم داسې امیر وي والله که تر قیامته په تنزل کې پرېږدي، ناس په ځمکه کمیس ته ټاکی ګنډې او د سترګو روب دې داسې دی چې والله په ما دې لړزه راوست، خالي په کتو. اوس مونږ ته چې څوک وګوري لړزه به پرې راشي. مونږ خو داسې څیزونه یو لکه
نو خپلو کې صلاح وکړه چې راځئ دا ټول خلک شوکې کوي لارې شوکې دا مونږ څه بلاوالي نو یو درې چې دی په جوارو کې پټ ناست دي او یو په لار کې کینولی چې څوک راشي 13-19 مونږ ته آواز وکړه به در به شو به شو په دې کې یو خروالا پې راغلی کولالو لوښي خرڅ کړي و لخته ورسره وه چې راغی دا اجړا ورته وایي چې کولال کاکا وی ودرېږه وی ولې وی مونږ غلیو لار شو کړ هغه چې خبرې اورېدلې چې وایي دا خو اجړا دی بس هغه د خره لخته خو ورسره وه که نه چې ټړک شو په دې غوږ یې وویل ودرېږه منډې کې هغه نورو جړاګانو ته آواز کوي خورې راوځئ هغې څه دی وکړی ول ویې پېژندو مونږ یې پېژندلي تاسو پوه شوئ مونږ یې پېژندلي مونږ سترګو ته هم چې څوک وګوري نو پې لړزه به ولګي دې ته وایي نظام اسلام دې ته وایي نظام اسلام یو ښځه راله او شکایت یې وکړو چې عمر فاروق ورته راپاڅېدو لارې نه ورته نظام اسلام درته ښیم په منبر ولاړ دی خطبه وایي یو غلام راپاڅېدو د ګریوان نه یې ونیو منبر نه یې لاندې راکوز ورته ویل ولې بچیا وی دا د پیغمبر منبر دی ته په دې خطبه نه شې ویلی په دې به هغه څوک خطبه وایي چې په چا کې عدل او انصاف ته ظالم یې وی چې ولې وی په مال غنیمت کې صادرې راغلې وي ما هم تی کمیس جوړ کړی او تا هم تی جوړ کړی زما کمیس لنډ دی او ستا اوږد دی معلومیږي دا چې تا ځان له 2 صادرې ساتلې نو تا امیر المؤمنین نه یې ته ظالم یې حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې او زوی راوغوښتو چې بچیا زما دا کمیس اوږد ولې جوړ دی پلاره ما یو خپل صادر هم تاله درکړی چې غلام ته دا خبره وکړه ورته زه اوس وخېږه منبر ته خطبه شروع دې ته وایي نظام اسلام ته به د نظام اسلام په ملک کې یو سپۍ ته ووایې چې دې خوا راشه یو بابو ته به وایې چې بابو صاحب دې خوا راشه دې بابوګانو اکثر دا چشمې داسې ټولي په دې ځای دې خوا راشه چپړاسي ته مې ته څوک دی پاګل دا چې بابو صاحب لږ بار راشه اوبه وایي ویلی شئ نظام اسلام دې ته وایي چې امیر المؤمنین ته وایي چې عمر فاروقه دې خوا راشه په منډه وله را ماشوم یې غېږ کې ورته له عمره په دې مې پوهه کا چې دا قرآن یوازې زمونږ دپاره قانون دی او که ستا هم دی عمر فاروق ورته د هر چا دپاره دی هر چا دپاره وی هر چا دپاره دی وی زما د هغې کې ستا امانت دی ستا زوی ما سره زنا کړې دا د هغې نه پیدا وی چې ښه وی وی زه بیبي په مخه دی کور ته راغی او زوی د سر نه رونیو دیوال سره ډغرې ور او جلاد یې راوغوښتو وی زما قانون دا دی د قرآن چې زنا چا وکړه او واده شوی نه 100 دورې ووهئ لګوي جرګې ولاړې چې عمر ستا دا زوی قرآن ډېر مزېدار لولي خدای د پاره معافې کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچي مې چرې معاف کړي نه دي والله که زوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولاړ دی او زوی 100 دورې لګاو خو چې سلمه دورې ولګولو راوغورځېدو لتې ټکولې راغی په دې مخې ورته لاس وواله ویل بچیا که ته مړ شوې او مونږه ښخ کړې نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وشي دا د دروغ وهلي زخمونه ورته وښایه او ورته ووایه چې پیغمبره تا چې کوم قرآن پرېښی و عمر پې داسې عمل کړی چې په کور راغلم نو صرفه یې ونه کړه لږ ساعت چې تېر شه انا لله و انا الیه راجعون دې ته وایي نظام اسلام دې ته نه وایي نظام اسلام چې ملک ټول د غلو ډیپو دی تر اوسه یو غل نه لاس غوڅ نه شو ملک ټول د زنا ډیپو دی تر اوسه یو زناکار سنګسار نه شي ملک ټول د شرابیانو ډیپو دی ملک ټول د شرابیانو ډیپو دی یو شرابي په دروغ نه والی شو دې ته وایي نظام اسلام چغې دي صاحب یو بد حال جوړ نظام اسلام او نظام اسلام او نظام اسلام چې د خلقو نه د خولې نه بوټو زړه او کلیجیانې خلقو الټي کړې چې دا نظام اسلام بیا څه شی دا نظام اسلام بیا د عمر د مرګ نه وروستو عثمان ذی النورین خلیفه شو عثمان خلیفه شو سازش ورته جوړ شو په کور کې بند شو فوج او پولیس او دا ورته راله چې څوک مړی کو تورې پې وچلو امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وویل چې کوم کار پیغمبر نه دی کړی زه نه
زما ځان دې لار شي خو د دوی ځان دې بچ شي. کور کې ناست او رستو نه پې حمله وشوه، قرآن یې لسته او رستو نه یې په تبر ووالو فسیکفیکهم الله. دا آیات وی او د سر مازغې په قرآن وترې. زما عزیزانو دې ته وایي نظام اسلام، دې ته وایي نظام اسلام. دا عثمان سړی والا راغی وی پیغمبر را لېږلی یم یو من شات مې پکار یقینا بچا نن چې دا په ملک صاحب دا غوټ غوټ ساربه چغې نظام اسلام. یو وزیر دی زما غوندې تی 15 جوړیږي نو هغه مې چې نظام اسلام نو ما ورګه چې درشم درته کېنم چې یاره دا چل دی چې 2000 روپۍ مې پکار. تاسو خپل تجربه وکړئ.